السلام علیکم میروال څنګه له خیر د ټیکټ برابرې تیمور خان یم په بیرګو کې ولاړ و سیند په غاړه هسې دې سیند ته مې خیال شو ما یې راشد د سیند په هکله باندې خپلو مینوالو سره دوه درې ټکه وکړو د خبرې مقصد مې دا دی چې په لاره باندې تېرېدونو په دې سړک باندې پولیس یو ګاډی روان و هغې سپیکر لګېدلی باقاعده خلک اویر کولی و د لرې نه د سیند ته په سپیکر کې اواز کوو چې دا واړه چې کوم په دې سیند کې لامبي لوی لامبي د لرې نه دا وارننګ ورکوي سیند نه را بهر شئ که نه خطرناک سیند دی ډېر تیز دی لکه دا ټایم چې زه کوم ځای ولاړ یم دې ځای ولې کمې د سیند لږ خوږېږي خو ډېر زیات دی دا دې ځای نه مې دا خیال راغی ما دې خپلو مینهوالو سره دوه درې ټکه خبرې وکړو خبره داسې ده چې لکه سوات خو په سیند ښکلی دی او دا شنې اوبه یا دا رڼې اوبه یا د ګرمۍ کې د دې دا سیند چې دی دا د الله یو نعمت دی په دې سواتیانو باندې که نه دغه په دې غرض د ډېر لرې لرې نه خلک هم راځي په د سیل او د کتې علاقو نه د سوات ته راځي په دې کې مین فکټر چې دی که نه د سوات ته اوبه دي یا د سوات ته سیند دی دا شان په دې غرونه هم دي خو د دې اوبو پکې یو ډېر لوی کمال لري سیند ډېر خلک د لرې لرې نه راځي نو زه سره په دې هکله یو دوه درې خبرې کوم لکه کله چې په شکل شي د ګرمۍ د ورځې راشي دلته ګرمۍ ډېر زیات دی او عموما په دې ګرمۍ کې دغه بیا هم ډېر زیات ځي لوډ شیډینګ ډېر زیات دي 8 غنټې لس ګنټې لوډ شیډینګ په دې علاقو کېږي نو په دې خلکو واړه واړه کورونه یا دې سینه پاکي د ګرمۍ د لاسه هغو ته ډېر زیات یو تکلیف وي نو په دې غرض مې سره دوه درې ټکونه کول خبر داسې ده چې خلکو تکلیف یې راوځي ګرمي شوې نو یې راشه سیند ته بوځو په سیند کې به ولامبو ځان به لږ یخ کړو والله چې دغه به دا ګرمي او دغه چې دا به لږ دغه شي هغه د ګرمۍ هغه دغه هیټ چې کوم وجود ته رسېد هغه به لږ کم شي او د ګرمۍ د نجات یو ذریعه ده نو تاسو ته ووایم لکه دوی اوس دا سپیکر ګرځوي او دوی خلکو له وارننګ کوي چې سیند نه راوځئ که نه ټیک ده دا خو د خلکو د حفاظت لپاره ډېر ښه اقدام دی دې کې شک نشته او زه بل فکر کوم ټیک ده لکه دا سیند خو لکه دا سیند دی اوس که نه دا ټول لکه داسې دا سیند چې بهیږي که نه دا په هر ځای کې یو شان تیز نه وي که نه په هر ځای کې د وړو نه وي په هر ځای کې د چپو نه وي لکه دې نه واړه واړه شاخونه وتي چړونه دې وتي واړه واړه داسې سړونه ته ځایونه رخ شوي لکه دا ځای یو چړ غونته کې دی نری ځای دی بنده وایي دا پورې وتی هم چې د پنډو پورې وایي لکه نری ځای دی په دې نه پکې نري نري خوا هم شته یا نور سړونه ته پسې دومره ځای چې دی د پنډو پورې یا نری وایي د وړو پای کې چانس دی نو په دې بهر ملک به تاسو فکر کړی اکثر په دې نټ کینو اکثر د دریابونو په غاړه د خلک لامبي په دریابونو کې لامبي دریاب خو ډېر زیات ژور ډېر خطرناک هم وي که نه باقاعده به کې لامبي او یا داسې نور ځایونه پکې لامبي خو د هغې سره سره د هغو رسک ټیمان ولاړ دي هلته کسان ورته ولاړ دي د هغو سره په کوم چې دا بورډونه یا د توپ په شکل کې یا د نن سبا بیا ډرون هغه په داسې دغه راوتي دي هغه څه به ورته ووایو لکه د کښتۍ ټایپ غونته وي چې هغه ځي او کس هغه ځینې راچتولی شي که هغه ډوبېږي یا دغه د ډوبېدو خطره وي نو هغې راچتوي نو د سیفټۍ دپاره لکه رسک ولاړ نو زه دا فکر کوم که چېرې لکه دا ورته بلکل یو مین ځای دی د یمن غاړه دا علاقه چې لکه د غره ټکلي دي نو دې ته خلک ډېر زیات راوځي کوم چې دا غټ غټ کلي او کوم چې هغه علاقې کوم چې د سیر سپاټونه د ډېر خلک راوځي زه به دا وایم که چېرې داسې په دې کې واړه واړه سپاټونه په دې سیند کې ځای په ځای رغې رغې ځایونه وي ځای چې په هغې نشاندهي وشي او هغې ته کسان ولاړي چې باید په دې ځای نه دې ځای پورې لمبلی شي لکه فرض کړه د خلکو ګرمي خو وي که نه ګرمي خو په څه کمۍ که نه ده ډېر خلک داسې دا پر اوبه هم نه وي د لمبلو هغه دغه هم نه وي نو دې سیند نه خلک دا استفاده حاصلوي که نه په سیند کورونه دا هم خلکو دپاره څه دي خو دغه اوبه دي که نه نو که داسې ځایونه پکې چې هغه د لمبلو لپاره ډېر شي دي پکې په زرګاو په سوونو په هر ځای کې دي لکه تیز ځای کې دي دغه یې منئ چې باید دې ځای نه دې پورې دا ځای خطرناک دی دلته کې خطره ده نو دې ځای نه دې ځای پورې څوک نه لامبي ته باقاعده نښې هم کولی شي باقاعده په هغې باندې پرچم ورکولی شي او لکه مثال سزا ورکولی هم شي خو دا ځایونه کوم چې نري دغه نري رغې رغې ځایونه یا به اکسیجن یخول غواړي یا خپل حاجت پوره کول غواړي نو دا که باید ولامبي نو دا به خبره نه ده که سیند کې به خامخا سړی چې راوتی به خامخا لامبي نو په دې سیند کې ځای په ځای نشاندهي کول غواړي نښې کول غواړي دی چې سرې نښې ورته وکړي دې ځای نه دغه پورې دا خطرناک دی دې کې څوک نه لامبي یا کوم ځای کې دغه
پای کو ته ګرین نه هو کې نور څه ته د سیف ته سکلام نه دي کلم بل څه چې رغزي نه پکډيري البته کو سیلابي خطرې سیلاب را روان یا بر باران یا اندازه لګي سیلاب را روان دي بیا د پټن سړی لانو چې به سیلاب را روان دي تاسو ته بیا خو څه سړون ترشي بیا جدا دغه دی او که عام سین به کې لګا څنګه شنو بدی په دې شکل کې بهږي نو بدی کو زم هغه زینه کم چې لمبل د پاره ای کپای کې بندا ولا انبیا دغه شنو دا بد خبر نه خامخا ګرمي د خلک راځي په نهرونو روبو کلام بي دا سړونه بډون لګ نری په دې کې چړونه وتی دا هغه نو په دې کې لګ مطلب دا دی چې دې د کسان ولاړ دي حکومتي الکاران یو یا په کسان پکې ولاړ په لګ سین خطور سین کې خوګړه نه کېند صوت سین خو یو ګد دی واره دې په کم ده کې چې هغه د سپارټونه لکه مختلف سپارټونه یا خلکو تر اوسې پکې چې یو کس ولاړ هغه ورو دي ګرځي دې په حساب چې له 7 کسان ودرېږي شل کسان مو درې په کلو کې ځای په ځای یو ځای بل ځای ناغم د توکار کول شي دا لکه انتظامی سره وړي کسان کنه او سره کسان خو نو دا کول شي خلک سین نه استفاده کوي بل نه سین هوتو فندونه اخلي کنه سین چې سین سیل یو زیاده د ټیورس راځي د خلک راځي دا سین ته لکه مکمل بن شبدي کلمبل نه او دي کې مخې انزل نه او دي کې لکه دې نږدې کېدل نه د سین خو بیا دا ورکه شو کنه دین هو پیدا خو خلکو ته ناسي دي کنه و دې کې نری نری زونه ډېر شي دي خسته غسه زینه کې د لمبلو او په دې کې د سټریمینګ لپاره چې کوم زونه دي چې هغه وټاکل شي چې باید د خپل د کولم او خطرناک دي چې دین پرچا وخورای پایوان خپه دغه کوي جرمانه باندې لګي نه او باقاعده چې خلکو ته پته ورګي د قضیه بګ نه راځي هغه پرس کې اورز بګ د سین نشي او روح د سین بدل شي نری زه جوړ شي داغه لپاره دوباره بیا مور شي باید زه جوړ شو او د بل د قضیه بګ نه چړلخ شو د نه راځي په څه بدی کلام وای د دې زین بګ خلکو ته خو غوړ سپاټونه د سره خلکو اویرنس هم راځي والله د خلک باغ جوړ زه بګ پیجن زده خطرناک دي باغ ته وړه راځي ناشنا خلک راځي نه او پاره ځکه نه لامبي بلغه څه څنګه کولو مې خپل ناظرین سره د خپل منوال سره د خبرې کو چې میغړ راوتی ماجر خیر په نت باندې یو خبره د خیر خبره باندې کې یا د معاشري د فلای د خلکو فلای ودنه خبره کوي بلې څاوم او معاشره کې راجوړيږي معاشره کې برابرۍ کې ځکه موږ څه خبرې کول نو باندې اساس نه جوړ کولم الله تعالی خدا او بساته او ډیر مننه السلام علیکم